زه په دې شعر سره امینه صاحب ته بلنه ورکوو. هغه د ساحل صاحب شعر ده و چې کویړون ما به نیولی وي تر ګوته، کویړون ما به نیولی وي تر ګوته، سترګوره په چا لاس وروړی نه ده. نو موږ بلنه ورکوو درنه کیم جنډوله یو متسلیم درنه کیم جناب د مولا د دې علاقې د دې وطن د دې خاورې یو تکړه پیاوړی جرأتمند امیلې جناب مفتی عبدالشکور ګټنی ون ولاړ شو ښه باد ورکړو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بشد احترام مقتدر علماء کرامو، ډیرو خورو د ما د سرتاج درنو مشرانو، نوجوانانو، بالخصوص د خپل قوم دپاره د اواز اوچتونکو او ځوانانو ته سلام پیش کوم، هغو مشرانو ته سلام پیش کوم چې نن دوی د خپل قوم دپاره اواز پورته کوي. پښتو متل ده چې مور هم بچي ته پسه ورکوي چې وزاړي. کاش چې د موږ د ملک د ریاست ذمہدار د ریاست ذمہدارو ادارو ځان ته مور ویلی. اصل شي د حکومت او د ریاستي ادارو حیثیت د موري. کاش چې د ما د وطن د ریاست ذمہدارو ادارو ځان ته د مور حیثیت ورکړی وی. بیا بیا د وطن وسیدونکو خلقو ته د بچو حیثیت ورکاو. نن د وطن ادارې د تور مار غوندې د وطن په خزانو ناستې دي، ا د خپل وطن وسیدونکي په وینو باندې پیسې ګټي. بیا ماته بازار چې ړنګ ده په دې پیسې ګټلې دي. دا غلا او ډاکوان زه پېژنم، په دې پیسې ګټلې. دنیا ته ښکارول چې ما دهشتګرد هموار کړو، د دهشتګردو بازارونه مې ړنګ کړو. دا بازار دهشتګردو ځکه ړنګ کړه، ا د جومات چې د ړنګ کړی دا دهشتګردو، ا دا بیټني غوټ دهشتګرد دي ځکه دا بې کوره کول. دهشتګردو سره څه جوړ نه یې، ولې ما ته نه معلوم دروغجنه دهشتګرد دهشتګرد دهشتګرد. بیا وایي خفه کېږي، خدای مې زړه وچوه. ما به څه وکړو؟ ما سره دي څه؟ ما سره دا قوم ده چې دا دې ورک کړو، خو زه داسې ورک کړم چې دا قوم مې نه وي، دا وطن مې نه وي، زه پې څه کوم؟ زه په ځان څه کوم؟ دغه یو لاش ته دا په دې قربان سه. ما دا یو ځان ده، دا مې وینه ده او دا مې وینه ده چې دا وینه بهېږي، ما وینه دې وبهېږي. زه پوهېږم په دې خبرې چې دا کومې خبرې کوم دا خطرناکې دي. تاسې په دې پوهېږئ چې دا کومې خبرې زه کوم دا خطرناکې خبرې دي. خو د ما د وطن د ریاست اصل ذمہ دار دا اسټبلیشمنټ چې چا دا بازار ړنګ کړی دا ذمہ دار ده. غلو د ایسټ پیسې راځي ته بې اخلي، د ډي ایچ ای پیسې راځي ته بې اخلي، حکومتونه به ته جوړې ته بې ړنګې. داسې څه معنی لري؟ امیر لطیف غل ټیک ته غل، خو دا غلا بیا یې چا په چترۍ شي کړي دا یاد وساتئ. دا غلا به امیر لطیف چې 1900 پرچې پټې کړي دي دا یې چا په لاس کړي دي. په دې کې کېدای شي دا د ناس کسان ورسره شریک دي. دا درته وایم زه به خبره سپینه کوم
کڅوک ووټ نه راکوي په ټول عمر دی نه راکوي وي خپل قوم حق چې ما پلار خوري په کوته کوم انشاءالله چې د وطن شامله دې په سر کړه بیٹنواله شامله په سر کې بیا وته د وطن ویني خوري یہ وطن اډو کې به ماته ته خو دې وطن پالنه کوي نو په دې شي ډېر خلک په دې شي د جاسوسۍ شي شریکي په د غلا شي شریکي امیر لطیف د کوم باغ مولی امیر لطیف د کوم باغ مولی د چې ما دې بیٹنی حق خوري اما متل دی پښتو ونه په تبر پرې کېږي وای تبرا تا نه بس ګیلو کاش چې ما لاس ته نه وای درکړی د لاس ته کتبر شي دی بیا څوک په تبر باندې ونه پرې کولی لاس ته لمون دی لچانه په ګیلا کې وای کله یار نه ګیلا کې لکه چې ځان نه ګیلا کې مې عزت وندو زه خو چې سمبلې ته تللی ما نه ویل یما دی سمبلې اولنۍ تقریر راواخله که تاسې مې نه یاد کړي بیا به زه مجرم ما به اواز پورته کړی خو دا سلیکټډ حکومت دومره بېحیثه حکومت چې یو کال خو ما په دې تېر کړ چې دا شی سیفران کمیټۍ ته ولګوي چا غږ نه کړی لس کاله په دې تېر شو چې سره غره نه واخله هغه سر نه راواخله د وزیر ډیګي نه په دې جنډولې دا تر ګرنۍ شیخانو پورې ودروه بیس کیمپ ته جوړ کړو هغه شعیب حاجي صاحب غوندې چې هلته خو زه چې کله دې پیسې ګټلې چې ما نه د بیس ګیټ کیمپ جوړاو آلتا خوزوں دریاد وننزو فینانس ایریا سے شامل نہیں فینانشل ایریا سے شامل نہیں فینانشل ایریا دا ځکه پالیسی لاندې نه راځي چې وایي مې پالیسی لاندې شامل یم چې پټۍ را باندې لګیا بیا په پالیسۍ کې شامل نه یم عجیبه خبره ده که چې وایي مې خیر ده چې فریاد کوم بیا خیر نه ده وایي دا تاسو په فریاد خپئ شعیب حاجي صاحب خو دا وویل که نه چې پېښور ته راځي شک आवाज ये दर्जे खपल असर दे दर्जे खपल असर दि शक हो का मजबूरी को बे बखा मखाजू दान इस्लामाबाद तब आओ ये तासी दे आवाज तरह दा पूरी आवाज को रसोल जके कल से फरान कमेटी मा स्पेसिफिक बल फारस्त स्पेसिफिक ना बाइने मा जंडोला तासरा घर दा मा बाइने पस फरान कमेटी रिपोर्ट शामिल करी मा सर आप एजेंडे मौजूद थी ज का मा जो के खल मोटर दे शोएब बच्चे उजरी शो दराव कागजात पे शरनेर से करीमा बरावड़ी उस पे अब्दुल्लाह व्हाट्सएप बंद रोल چې ما باینیم سراغه اجندول په دې شرا وسته نورې فارنه په دې شنه والی سی وای نور ځکه چې کله اول کول بیا دا لپلوي چا روغه بیمار ته بیان ګوري ما عزت مندو سفران کمیټې شمول په دې باس وکړو دغه امیر لطیف راغله دا اوس چې ناشته سکتی دا اول هم چې سفران کمیټې تماده طلب بیا مشدې طلب اسلام آباد پارلیمنٹ لاجس شي پیپس ہال شي دا میټینګ زده دې کمیټې رکن نه خو ما په زور ځان ورګړ کړی تاسو
چې دا اټم مې په دې کمیټې شامل کړی دی، بیا زه مجبور یم هغه مخا ووایم. نو چې کله په جنډولې باندې دا ایجنډې باندې خبره رااله، ما ته مفتي صاحب په دې چې موږ مجبور یو. ولې مجبور یو؟ وایي ځکه مجبور یې دا هلته ما ته وویل چې 5 ایجنسۍ فینانشل ایریا ده، هغې ته موږ پیسې ورکولی شو، ایف آر ټانک چونکې په هغې شامل نه. بیا مې هغه ټولې کمیټۍ ته وویل چې ما عزتمندو تاسې ما کولیګز یو چې کومې پارټۍ سره هم تعلق ساتو، هغه کمیټۍ شي ټولو پارټو ارکان دي. ما یې داس چل ده چې د مسعود ادمور په مابین چې 21 فرق چې دا قدم ماړه به ایجنسۍ شروع کېږي د مسعودو، اچھا دله راړه بیا دله شروع کېږي بیٹا نه یا دا ترجا په سرحد سره پروت دی ترجا. مې تاسو له پښتنه کوم دا ټول چیرمن صاحب ته مې ویل او د تمام ممبرانو ته مې ویل، مې دا د اسټابلیشمنت مهره دا بیروکراسي دا په دغه وطن شي بغاوت ته وده ورکړي، دا د دغه وطن د ماتولو سازشونه کوي. هغه ماتول څرنګه مې داسې چې یو طرف ته کور دی مسعودو، هغه ته 4 روپۍ ملاوي، ادي طرف ته بیٹانی ورلنګ د دغه نه ملاوي، دغه بیٹانی پروډکټ مسعود دی چې پاکستاني نه هندوستاني شهر ورکو ماوتی دا هندوستانیان دي، که بیٹانی هندوستانیانی خو بیا ټیک تا بیا به زه هندوستانی بیا به زه پاکستانی نه، بیا خو په ما توپې چلاوه، بیا په ما جازونه چلاوه. پاکستان فوج نه دغه پاره چې به دشمن مقابله کوي، خو بیا خو زه دشمن یم، بیا خو زه فنډ را نه غواړم، بیا خو زه هندوستان دیري نه غواړم. ما تاسو ته پوښتنه کوم چې آیا دا قوم په بغاوت باندې نه ماده کوي چې دا فرق کوي چې دې طرف ته کور رنګ سره دا له پالیسۍ لاندې نه ده شامل، هغه طرف ته کور رنګ سره دا له پالیسۍ لاندې شامل ده. په یو اپریشن شي، په یو اپریشن شي دواړه تباه یم، بلکې زه اول تباه یم. زه پالیسۍ شي نه دی، په پالیسۍ شي دا ظلم نه ده. ټولې ما ډېر مجلس هلته وکړو، ټولې کمیټې ما حمایت وکړو، خدای دې ښه لري، زه شکریا ادا کوم او ورته ویې ویل چې دا دې په فینانشل ایریا کې شامل دي. امیر لطیف وایي ټیک نو ټولې خدا یو بدقسمتي ده دې موږ چې زه یې مینې کېده فاټه ختمه فاټه سوه ختمه وه موږ به مخ شنارې ته دولې د فاټه مه ختمه چې فاټه ختمه نه وی بیا به دا کمیټې فیصله کړه سیفران وایي بیا به دا موږ ډایرکټ کومې اسمبلۍ ته راغلی او سیخه به موږ پالیسي جوړول. اوس دا علاقه د صوبې حصه اوس په سیفران کمیټې د خیبر پښتونخوا کیبنټ نه سفارش کوي چې ته موږ دا سوال منظور کړه، له پردۍ اسمبلۍ نه اوس موږ سفارش کوي. خو بهرحال دومره مې پرې وکړه چې هغه امیر لطیف را سره وویل چې بس موږ هغه جوړو سمري جوړو او په داسې خبرې شي به موږ دا سفارشان دا تاسو چې درنه شروع کړه په دغه ورځو چې څو وارې منسټري ته لاړم، بلکې ما خیال ما بل څوک ملاو نه سپل ما خاطر یو په ټلیفون ملاو زه با هغه راځي نه چې تاسو درنه شروع زه به تلم اقبال خان منسټر هغه تل وزیرستان دا غنو زه به منسټر ته بار بار په دغه خاطر باندې راتلم چې زه دا شی وکړم چې کوم ځای ته ورسېدا ما خو جواب دی ده که نه ور کمیټې ته خو ما ته دا خو ما ته پته شو بیا به کمیټې ته دا شی راځي چې په دې شی تاسو وفد راغلی نو په هغه وخت چې موږ وګرځېدلو رحیم بھائی دو دغه امیر لطیف درواغ موږ ته وویل دا ټولو ته وویل تاسو وفد ته وویل چې وایي ما په خپلو ګوتو لیکلې د سمرۍ خو دله خدای دې دا ګوتې پمنې کا تا په د ګوتو غلط څه لیکلی تا په ګوتو لیکلې ده خو داسې دې لیکلې چې دا فینانشل ایریا نه ده داسې به دې لیکلی چې دا د فینانشل ایریا چې شامل دي موږ خو داسې باره درته کړی چې دا ته ټولې کمیټۍ دا سفارش کړی و دا ټکی ده نه کوه بیا به دې نه محمود بھائی و شعیب حاجي صاحب و زه وم رحیم بھائی دا ټول دا ملګري و د تاسو سره پنځه ملګري لایق بھائی
خیر موږ کوشش وکړو وګرځېدلو سبا ته د خدای شان ته ګوره په 18 تاریخ باندې سفران کمیټې میټینګ هو دا په موقع په دې موقع شي دوی تلا راکړه چې دا خو مشتاقه سپیشل سیکریټری تلا راکړه چې په سمرش پیدا شای غلط کړی سمرش جوړ سفران کمیټې په وینا جوړه موږ وینا جوړه خو شی غلط شای غلط زبیا دوی ته ویل چې بزو چې منشر ته لاړ دا امیر لطیف خو منشر لاندې نو ما رابطه کو دفتر سره رابطه وسو وای چې د ما دوی ته دا د ناستي مورد چې زر تیزو ډایرکټ لاړو ارڅ مو پرېښو دا شو منشر موجود منشر سره دا کسان ملاو کړو ریسپانس یې شو او دایر ټول مفتي صاحب ادم لطیف یالتا ملاو کو په ټلیفون باندې ها او ټول چې او دا وزیر اعلی نوٹ شری کله شي چې دا د سپیشلی په دې سمری شي چې کله کیبنټ ته درومي دا سمری دا د وزیر اعلی نوٹ ویولي کی چې دا د فینانشل ایریا کې شامل کی دا یقین دهنی ماته دوی تر مخ را کړه چې دا وزت پکوم خو په دې مې بیا پرېن شو اعلان سفران کمیټې دا مانور پروګرامونه مې ټول پرې شو صوبې پروګرام وغیرہ بیا زه سفران کمیټې ته لاړم امیر لطیف بیوقوف نو راغلی نماینده راغلی کده راغلی اته ما هغه ځای ته نه رسولی د خدای په فضل باندې خو کاټ دی نو راغلی ته ما پړوشي راغلی وه چې زه به تا ته انشاءالله سبق درشم ته ځان ته افسر یې غله ما عزتمندو کمیټې ته ما دا وویل چې ورونو تاسې ځان ته کمیټه یې چیرمین ته مې ویل چې چیرمین صاحب ته ځان ته کمیټه یې ما یې سولي په لاس په سولي ما زه خو حکمران په کمیټه نه ما خو دا فریاد تاسو ته مې راورسوه ته خو حکمران هې چیرمین صاحب ما چولی پلاس کا یو سیکٹری تا تمام سفارشات کو گلانے کے وہ غصہ میں کا بکاس پتا اردو میں استحقاق تے مجروف سوئے استحقاق تے مجروف تا او دا شئی غلط تے کم شئی تا سفارش کرے ہو دیگو سفارش الٹا کاری بیا غزور کاری کاری اخپلا بیروکریسی غلائے کرے بہرحال بیا ٹولے کمیټه دوباره ماته دو او دوباره به دا ریپورت واپس را درومي سیکریټری پرون ماته ټلیفون وکړ د کمیټه وی مفتی سي 30 اسلام آباد راځه چې ته څنګه لیکل غواړي په اسمبلی دا سفارش درولر صاحب اجي سي موږ ماته ټلیفون وکړ نو اسمبلی شې بیا دا شی برازي اسمبلی ته وداسي اوس پیرو حکومت بیا به ځاو اسمبلی نه چلی اسمبلی ډاماډول ګډا وډا دا شپږاته میاشتې خو اسمبلی نه چلېده د کارونا له وجې درې میاشتې خاله سره د اسمبلی اجلاس ونه بیا به شهر اسمبلی اجلاس و فورا باس تاسو انشاءالله سوال کو خدای ته الله نه وغواړو چې الله لوی ذات تا الله مظلومانو سره الله چا سره مظلومانو سره نو ما عزت مندالتا چې اسمبلی ته بیا راځي بیا نه پرېږدم على دينا بياشي لارسو شعيب اجي صاحب سبا باول بیا کوشش کو اول تا دوست میں کہ سبا مال وقتی ذکر چې ما د قومي اسمبلی اجلاس آواز 4 بجے دا 11 بجے باول ډایرکټ اقبال خان دزو منسٹر ته چتا څوک کا کور شو اکا دفتر شو ارجه ته کوزو او بیا ورته چې ته ډایرکټ نن نه بعد لاړسا ادا نوٹ سی اولیکا چل سره اسمبلی ضرورت نسی پاتا چې په زړه کار باندې کار وسی اول کوشش په بدای کوي اسمبلی نه بعد اسمبلی نه پرېږدو ان شاء الله تاسو ته ما دا هیڅ ځکه بیان کړ چې ما تاسو نه یو کاش چې التا زمینه و چې فاټا وا التا تاسو کوشش نه کاوه ما وسره رسید تاسو ته پته ده کنه الته تاسو داسې و چې خوند منو هغه سړی مو ولاړ شي سره یادولو کدا 2013 شي عبدالشکور مینه به سفران کمیټې چیرمن عبدالشکور دا یاد دا حقیقت کم از کم دا بزو یا بدا پالیسی ما پلاس شو ونو سو بس قسمت
او هغه وار چې پاتې سمو تاسو له لاسه پاتې سمو دا سبا ادار ور د افریدیانو شتور او کړه ما سره لزر ور دارور ما ډیر ور چا راکړه او تاسو راکړه تاسو نه ګیله نه आवाज مې هرچا پر پورته کوم تاسو پر به اسه پورته کوم چې یو وټ نه راکو قسم نبی بیا دا خبره نه ادا پته نه بیا خلقا ختمه ده او چې زه راځم دا په مين راځم په تعلق راځم که شعیب علي صاحب ته راځي دا په خاطر نه راځي دا خلک انس کدا بل منبر له سره بیا راتنه خدای چې راځي د برګه جنډا ده د جمعیت ته کزه نه جمعیت هوږي کزه نه ما پارټي هوږي کوي کم از کم عبد العزيز مولوی دا یا رسول خان مولوی سیاده یا دا عثمان بھائی دا په غور خو بنور کړه چې تا ملګری جمعیت تم پاس اچاشر پاجي صاحب ته ډېر جمعیت ملګری بیا ورکس نه دا څه بنکو ان شاء الله یادو اکازه لسره مې نه بیا به مونږ یو ان شاء الله ولدا یادو څنګه موږ تاسو سره راولې نو سره راولې واشا یې یو دیو جنا ان شاء الله العزيز په دې مسلې شه کلک ور سره ولانه اترتاب کلک ولانه اکنو ولار بیا خدای په فضل باندې ته بیا ګوري بیا وای چې او د بازار ثابت شوی نو ان شاء الله العزيز د ملازمه هداي بیٹه نه زبان نو دا کوشش ومي 100% مو دا کوشش چې ما دا قوم ته پورا حق ملاو شي او आवाज وکړه کو قرآن فرمای لا تظلمون ولا تظلمون الله فرمای ظالم نه کې ظالم بل ځان نه جوړه او مظلوم بل ځان نه جوړه نه سمانه نه دل بل ځان نه جوړه دا یاد قرآن لا تظلمون ولا تظلمون ظلم برداشت کنه د ظلم خلاف میدان تر وځي او دغه وجه علماء ناس لا يحب الله الجار بسوء الا تو حافظ تدري الا الفاسدين خالص دغه الفاظ دي لا يحب الله الجار الا من ظلم आवाज پورته کول او چاته جایز دي شارع قران یې چا سره ظلم سوی आवाज پورته کول نو احتجاج جلسه درنه په قران ثابت ده لا يحب الله الجار الا من ظلم نن چې تا دا आवाज پورته کړی دا د ناس خدای ثواب به درکې چې ما په حکم عمل کړی دا یا ما په قرآني عمل وکړی نو ته بزان مظلوم به ته ورته پروت چې خیر دا ویام او د عیسی علیه السلام مذهب شو ټول محمد رسول الله امتی ما عزت مند ان شاء الله العزيز مربا کلک ولاړی سره شعیب جی صاحب ولاړی زب ولاړی ما پارټه به ولاړی اقوم خو به اسی قوم به ولاړی نو आवाज پاته نه ده आवाज ما ډیر وخت نه لګولای دا چې تاسو نه لګولای ما الته لګولای دا چې تاسو لګاو به خو به مجبورې نه لګاو نو تاسو به نه پرېږدو تاسو به نه پرېږدو اترېغه پر به لګاو چې تاسو پرې مو خپل ځان د نورو کومرو سره سیال نه ګرځولای پښتو ان شاء الله ولې موږ لچانه کوي اګه خپل ځان و سیال نه کو بیا خو پکار د شي ځان د سیال تربور عزیز مو وایا ځان ته بیا خو ترله ځان ته یا بیا خو تولی پلاس کوا ته ما عزت مندو دیو جنا لدیو جنا مون سورې په سر کړه دا نو مسولی پلاس کړی دي او یو دې بیٹنه زمن ان شاء الله العزيز د غیرت تیار کړی دي په غیرت پسون تیرو خپل وطن شه په چکو سترګو وطن تیرو په ټیټو سترګو وطن تیرو چې چا به حق والدا حقوان ته بلا سچو حق ورو باسي چې چا حق والدا هغه بګریوان تلا سچو خپل حق غواړو زیاته نه کوو زیاته نه برداشت کوو زیاته نه کوو چا سره الله دې تاسو حامسي اماد حامسي الته بل جلسه د ریشه وز شرکت کوم نور مجلسونو بیا تیر کوو نور جسم سلیم دی خو خپل پارټي مجلسونو شروع تکو امخ شمه کړی آینده بیا کوو ان شاء الله العزيز اجتماعي کارونو لپاره بجلی لپاره مو ان شاء الله دې حق پر ډیر کار کړی دا دو فیډر ټیکنیکل مسلې سره غلې وي خو د حکومت کارونو خصوص دي او غله دي لږ صباح لن ډیر چې غله نه بیا به دلته کشمیر خان نه مده غالو ایسی ما خپل څو واره شکایت وکړو شاده خدای به ورک
شاده چې ساوت ته لاړ خو خدای دې ورکي داسې نور غلسته ډېر غلې دي نو د غلو نه مو دې الله وساتي افسران مغلس وو دا غټه مسله دا منسټران مغلس وو او سوداګانې کوي دا ریسکي نوکرۍ ټولې خرڅوي دا د سیکټري نوکرۍ نه دا هغه شی ویلج دا ټیمې شي دا ټولې په پیسو سوداګانې لري اکبر ایوب یې منسټر ده خدایا قیامت ته ما ته یې ډېر وی پینځه خو به ته خرڅو صفه خبره ده خاصلې ده چې وی پینځه خو به منسټر ته خرڅو دا یې حال منسټر یې تا پیسو ته ناست دا به کرپشن ختموي لاړ شو او ټرانسپیرنسي انټرنیشنل خپل رپورټ ورکړ چې 9 درجه په حکومت سره کرپشن نور بر لاړل نو دا ټرانسپیرنسي انټرنیشنل خو بار والا اداره ده مشکل نه یو زوان چې 10 درجه بار نو الله مدله غلون او ساتي خو کوشش مو مدای چې غلون خپل شی روباسو ټیک ده کنه دغه چې تاسو مهنت کو ادا چې تاسو په اتفاق سره په جذبه سره روزو بیا موږ هم سره براو بیا چې یې رہی بیا را پړړسی نو ان شاء الله العزیز په سبلې شوی دا مسله چکه ورته کو دومره د تمام صوبای سبلې شي بلکې زدا وای چې زبر درس اورځي صوبای سبلې د خپل پارټي تمام ممبرانو ته وای حزب اختلاف ولا ته وای چې څوک شي پی ټی آی وال په ځنه یې غدا وای چې خدای ته دا انساني مسله دا خو انسان دا پارټي مسله نه ده دا چا مسله نه ولدا بول ټول یې پارټي خلک نه خو حق ټول یو ده نو دا حق غواړو ان شاء الله العزیز آداب الهر سره بلاتر د قوم د پاره ودا حق आवाज وچتو او حق وکټو علام کامیاب کامران او تل خوشاله را رسول الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وسلم حاجیانو دا تکرا پیاوړی خدای ته څه شعرونه غاړه کوي د ټول قوم ته چې نه مغولیم نه فارس نه منګولایم نه مغول او نه پارس نه منګولایم شکر پدې شکر پدې شکر زه د بیت لیکل مسایم او د تاریخ پاڼه وګوره شکته ورته وکا د تاریخ پاڼه وګوره شکته ورته وکا ټول پښتون بدر تشکارم په تاریخ ولنایم نو دا شعرونه دلته راغلي دي ما د مال طرفنا د ملګرو یو جهان ډېر مننه د دوی ډېر شکریا ادا کوم د خپل مشرانو په خپل پښه قدر وساتو لکه څنګه چې